طرق التدریس نه چې ما څه فهم کړي هغه دا دي چې دی زما نه دا وضاحت کول غواړي چې د یو کامیاب مدرس څه طریقه کار دی چې هغه په مدرسه کې شروع کړي او د هغه تدریس کې کامیاب شي او کومې چې په دې عالمي دنیا کې د تدریس طریقې مروجې دي هغه موږ نه پېژنو او نه هغې سره زموږ د دې علماو څه واسطه شته. په هر حال مشران علما ناست دي د دوی تجربه هم زمانه سیوا ده علم یې سیوا دی خو د دوی په حسن ژوند په ما باندې وګورو زه درته مختصر په خپل باقي ټیم کې انشاءالله چې کوم ټیم تېر شو نو هغه بس ختم شي انشاءالله په باندې پورې به زه تقریر کوم. مدرسې د الله تعالی د دین مرکزونه دي او علما د الله تعالی د دې دین مبلغین او داعیین او چې څومره علما محنت وکړي نو نوی نسل هغه شان قابل تیارېږي. کم طالب العلمان چې موږ له په دې مدرسه کې راغلي نو دا زموږ سره د الله او د دې قوم امانت دی. مور او پلار او خاندان بچې موږ ته ولي په دوران د درس کې د هغه صحیح خصمانه کول د تکرار او د مطالعې د هغې صحیح نگراني کول د دغه طالب العلم صلاحیتونه استعمالول او په کار راوستل دا د مدرسې د محتمم او د مدرس او د دې ذمهوارانو فرض دی. ما یو څو نکات راجمع کړي چې زموږ په دې درس کې به الله برکت هله چې یو کامیاب درس به هله وي چې اول د مدرس الله اخلاص نصیب کړي. دا یو عبادت دی بل ته علم ښودل بل ته مسلې ښودل تعلیم ورکول دا عبادت دی ډېر لوی عبادت دی. نو چې د دې مدرس اخلاص وي د الله رضا یې مقصد وي چې زه په دې مسلک باندې ناست یم او د الله چې راله څه صلاحیت راکړې ده به زه صحیح استعمالوم چې په کوم مدرس کې دا بنیادي صفت اخلاص دی د هغه په درس کې برکت دی او بیا طالب العلمانو ته د هغه نه هغه شانه فیض هم نه منتقل کېږي. د طالب العلمانو د متعلمینو په زړه کې د هغه محبت هم نه قایمېږي. نو د ټولو نه اولنی شی چې موږ له پکار دی هغه دا دی چې موږ دا یو اهمه ذمهواري ده چې دا د الله د رضا لپاره وکړو. زموږ په دې مدرسو کې موږ تنخواګانې د کتابونو په بنیاد نه د چا سره اته پیریډه ورسره د چا سره اووه سره د چا سره شپږ ورسره یو کال به شپږ پیریډه وي بل کال به اووه وي. ما سږ کال 11 پیریډه اخیستي. ترجمه پکې دا د میراثو 3 ورځې په هفته کې درس پکې دی. بخاري ترمذي مسلم پکې دي د فنونو پکې باقي 15 کتابونه دي. خو موږ د محتمم نه دا مطالبه نه کوو چې په تېر کال باندې راباندې بوج کم و او اوس ما یو 3 کتابه سیوا اخیستې ما له د دې تنخوا سیوا که نه دا بنده چې څومره وس او طاقت یې د الله د رضا دپاره چې اخلاص رابکي بس محنت وکړو. دویمه چې کوم مدرس کوم کتاب لولي په دې کې شرم نه دی پکار هغه دې صفا ووایي چې زما په سرکو کې مهارت نشته زه فضیلت بري نه شم ویلی زه شافیه نه شم ویلی که محنت وکړم وبې نه کوم خو زما پې اول په خپله عبور نشته زما پکې په خپله مهارت نشته او چې د کوم مدرس په کوم کتاب باندې مهارت او عبور نه وي نو هغه یو نوي طالب العلم ته د
دا خو به نوی طالب العلم وي کیدای شي په قاعده باندې پوه نه شي ته به ورته کله په یوه طریقه تعبیر کړې کله به ورته په بله طریقه باندې کړې چې ستا څونه مهارت چې دوه درې طرقو باندې تعبیر وکړي هغه طالب العلم په هغه سخته مسله باندې پوه شي زموږ په دې مدرسو کې په ټولو کې نه دی چې څونه موږ ته مشاهده ده او تجربه ده موږ ته واړه کتابونه هغه مولانا له ورکوو چې هغه داسې دونه قابل دی چې زه د وړو کار دی خیر دی نه امیر ویلی شي ګزاره به کوي نو چون نهد معمار یک دیوار کج چې بنیاد دې د داسې استاد نه کېښودی چې هغه نحو امیر هم ډېر په تکلف باندې لوستی شي نو هغه طالب العلم چې په اوله درجه کې ناست دی په دویمه درجه کې ناست دی هغه خو خام پاتې شي او چې دغه د اولې درجې او د دویمې درجې دا واړه کتابونه داسې مدرس ووایي چې د هغه په دې خپلو فنونو باندې ښه عبوري نو د اولې درجې دا طالب العلم بیا موږ لیدلي دي دومره ماهرین چې د پنځمې درجې والا سره بحث کوي نو په کار دا ده چې موږ داسې مدرس ته کتاب ورکړو چې د هغه پکې مهارت او عبوري درېم نمبر کې په خپل علم باندې مغرور کېدل نه دي پکار مطالعه پکار ده څوک به د یو کتاب مطالعه 10 منټه کې راټولولی شي څوک به په ګنټه کې راټولولی شي خو مدرس به بغیر د مطالعې نه چرته کتاب نه وایي ځکه چې بې مطالعې کتاب ته هغه وخت کې د ذهن متوجه کوي نو موږ خو ټول مدرسین یو چې بې مطالعې کتاب دی نو په هغه وخت کې به ستا ټول سوچ په هغه کتاب په لګولو کې د تعلیق د پوهه کولو هغه ملبس سره غیبه شي او چې تا د بېګانه ذهن سازي کړې او کتاب دې صحیح کتلی نو په دغه وخت کې به ستا ټوله توجه د تعلیق په پوهه کولو باندې نو د کتاب مطالعه د مدرس لپاره انتهایی ضروري ده څلورم نمبر کې زموږ په علماو کې دوه قسمه عادتونه را روان دي یو خو دا ملکه ده الله تعالی چاله ښه ورکړي چاله کمه ورکړي خو زموږ 14 کاله ما په دې مدرسو کې سبقونه ویلي نو موږ چې طالبانو زموږ به هغه مولانا خوښ وو چې هغه اول د سبق حاصل موږ ته ووایي او په حاصل هم پوهېږي نو بیا راته کتاب ورکوي او کوم استاد چې به د حاشیو نه کتاب وایي یا کوم استاد به د سبق حاصل موږ ته اول نه وي نو د هغې استاد سبق به موږ نه وکړو زه چې د دې تکمیلي کتابونو راتلمه نو درې مدرسې زموږ مخکې په وي ما ویل یا د شیرګل په دارالعلوم کې داخله ده هلته هم د تکمیلي کتابونه ښه ویلی کېدل او یا سوات کې د فضل حق مولانا صاحب مدرسه مشهوره وه په هغه وخت کې ما ویل یا غیر او درېم نمبر کې په باجوړ کې جار قاضي صاحب مشهور وو ما ویل یا غلط نو غالبا چې مولانا بن سید صاحب ناست دی سوات ته او د یو ځای ته دي خو دوکه کېږم ډېر وخت تېر شو د سوات موږ د یو استاد سبق واورېدو خو د هغه اکثره زما خوښه شو نو بیا چې کله جار ته لاړو د جار قاضي صاحب اخري کار په سبقونه منډه یې د دې سلم تصوراتو د اخري بحثونه زه ورته کېناستم د استاد پته سړي ته لږ هغه دومره ښکلی سبق ووي وی وهاهنا مباحث جمع د مبحث دا مبحث مصدر کلیمي دی په لغت کې تفتیش او تلاش ته وایي فبعث الله غرابا یبحث فی الارض او په اصطلاح کې بحث دوه قسمه دی یو بحث تصوري دی یو بحث تصدیقي دی بحث تصوري کشف او وضاحت د معرب ته وایي په تعریف سره او بحث تصدیقي ثبوت د محمول دی موضوع لره په دلیل سره بس دا سبق ویل څه چې ما فیصله وکړه ما په دې ایجاد کې تکمیله ویل بیا د قاضي صاحب دی الله وبخي دا متول د هغې نه ما مخکې وویل
خو متول که تاسو کې چا ویلې نو دا دونه اوږد کتاب دی چې په یو متن کې چې تفتزاني صاحب تشریح کوي نو 3 ورځې سبق هم د استادانو وایي 4 ورځې هم پکې وایي نو ما چې د چا نه متول ویلې موږ د متول نه په سر پوهېدو نه په کونه پوهېدو چې دا څه وایي چې کله د جار قاري صاحب نه په دویم ځای وي نو په جار قاري صاحب کې دا کمال چې هغه به د دې ځای نه د تفتزاني صاحب دا شرحه د دې ځای پورې په 4 حصو کې تقسیم کړه په 3 حصو کې بیا تقسیم کړه نو یو ورځ بیا یو حصه وکړه بل ورځ بیا بل حصه وکړه بل ورځ بیا بل حصه وکړه نو زه انت پوه شوم چې متول لا سعید دی کتاب نو مقصد به دا دی چې کتاب په طالبانو ته اول به حاصل وي یا قاری سے الله کو خیر کوي ویمن په دې چې صدا کی سببونه دي والله عالم چې استاد به سو وی جنازو چې بلاو جنازې ته پټې وو مونږ په طالبان استاد سره تلو په مقبره کې باندې چاپیره راځو شو نو وی هغه براته حاصل سره کومي وی به وی کله غولې نشو به ما راشه ویلا استاد به حاصل دومره مزیدار ویلو چې به استاد سره ویلو ضرورت نه راځي بس به موږ کتاب لګولې شو نو تاسو چې استادانو ته سبق وایي بهترینه طریقه دا ده چې منتشر سبق وایي اول ته خلاصه سبق حاصل د سبق باقي چې کله طالب العلم پوهه کې نو بیا ورته لازم کتاب او کوم استاد چې اول حاصل ته وایي او دغه شان منتشر سبق وایي دا هغه استاد موږ طالب علم ویلي زه د ځان یا کوم زمان سبق نه نو کېدای شي چې وسط طالب العلمانو دغه مزاج وي چې د منتشر سبق یې نه دی خو خلاصه حاصل سبق یې خوښ سلو پنځمه خبره چې د مدرس په مشکل او د شفقت سره په سختی کوي کم مدرس چې د شاګردانو سره ځای دی او سختی نه کوي دا هغه درس هم څوک نشي اخیستلی شفقت د استاد په خپل ځای ضروري دی مینه تعلیم ته ورکړه او فاصله د استاد او شاګرد په منځ کې وساته او دویمه دا چې سختی وکړه زه د هدایت الله مولوي صاحب ته الله دې صحت نصیب کړي ته اوس هم وایم چې موږ یې دونه وایي او وایي دې زما د هدایت الله هم استاد دې زما د مراهم هم استاد دې زما د شرح میات او امیر هم استاد چې کله برابر غلطي وشو نو موږ ته الله څه شي وینا تاریخ نه ده څه بلاسي او په کس لاس دیوال کول نه د کس لاس ورته خطرناک دي نو موږ د هدایت الله مولوي صاحب کتاب لازمي ځکه یاد او چې دې طرف به نو ور دې طرف به وای نو یې دوه او کوم مدرس چې سختی نه کوي سبق ته پوسې نه کوي دا کتاب لا موږ نه څه توجه نه کوي نو په کار دا چې شاګرد سره د شفقت معاملې وشي خدای دې سره سختی هم د شاګرد سره په قضایي باندې رسید راځي جواب طلبي به کې ته په سبق کې ولې نه نو بیا دې شاګرد په پته لري چې دا استاد زمانه ته پوښتنه د خلاصه شوی قضا کوي د سپورني سبق باندې تاسو کې په ننني سبق کې باندې د درې ورځې مخکې او سبق اجرا کوي د هفتې مخکې ذکر راځي هغه نن تاسو کوي تاسو دا مسله ته مخکې بیان کړئ چې ذکر دې څه مطلب نو یخ درس او د شفقت سره سختی کول د طالبانو شپږم نمبر کې د درس په دوران کې دلچسپي لري زموږ ځینې مدرسین داسې چې په 8 بجې باندې کلاس شروع کېږي په 8 بجې باندې کلاس درځي چې لاړ شي بیا څه وخت څه په ګپ شپ کې کېږي بیا داسې بې مینې شانه سبق ووایي د وخت نه مخکې بس نو ته د طالب العلمانو چې موږ په خپله طالبانو زموږ داسې سبق وخوښ ښه د ټیم پابندي پکار ده او په ټیم کې دننه علمي فایدې طالبانو له ورکول د دلچسپۍ سره وي هغه طالبان ډېر ښه زده کوي اووم نمبر کې د
اجرا د ځینو مدرسو کې ډېر ښه نظام روان دی اجرا. خو زه عموما خبره کوم چې د اجرا زموږ په دې ټولو مدرسو کې کمې دی او که د سر په یا د نحو اجرا وشي خو د دې علم معنی اجرا په رسوب کولی شي. زه د ادب ذوق زما شته زه د طالبانو ته وایم چې ادب مې ویلي دي مقامات په ما په دوره کې جوګیان کې لوستل ولكل وجهة هو موليها د هر چا یوه مخه یې ورته طرف ته روان زما د ادبو مخه نشته. خو ما به وایي چې دا کوم ادب زموږ په دې مدرسو کې لوستل کېږي دا طریقه مې خوښه نه ده. صرف ترجمه کول دي نو ترجمه خو سړی کولی شي. چونګۍ بابا دې الله وبخي دا په دې سواد کې د میراثو مشهور عالم او د دې مشرانو استادانو استاد خو موږ بله د فراغت نه وروسته د میراث ته لاړو نو هغه به دا مقامات هم وي او متنبي او حماسه به د دې میراثو سره د طالبانو ته وي. نو هلته بیا هغه مقامات او متنبي او حماسه ډېر راغلل کوي. ما ته د چونګۍ بابا د درس ته پته ولګېده چې دا مقامات چا لیکلی که نه دی د اجرا دغه کې لیکلی غرض باندې لیکلی په دې کې د علم معنی دا تلخیص ما په هغه مقامات کې یاد کړی یعنې داسې خو مې تلخیص ډېر ویلی خو چې کوم تلخیص قواعد عملا جاري کول دي دا موږ په مقامات کې د چونګۍ بابا نه زده چې دلته پلانې صنعت دی دلته صنعت استخدام دی په دې کې اتفاق دی په دې کې مراعات النظیر دی د هر یو شي نشاندهي به کوو او د دې ابوابو د خاصیات چې دي په دې باندې عملا موږ نه پوهېږو د دې باندې موږ هغه په دې مقامات کې پوهېږو. نو د اجرا توجه وکړو. موږ د اسلام آباد ته د دعوت اکیډمۍ له دلته د زنانه یو 2 ساله کورس شروع کړی په دې مازار کې نو هغه زنانه د موږ یو کې د اسلام آباد ته بوتل ته مولا ستر ونیو موږ یې چېرې د هغې علماو څه نوي استفادې دي نو موږ یې ولکه اخیره ورځ باندې وکړو. هغې وویل چې ګوره قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا یو طریقې وی وایه قل اسم دی که فعل که حرف هو اسم دے کہ فعل دے کہ حرف دے اللہ اسم دے کہ فعل دے کہ حرف دے ولم یلد لم حرف دے کہ فعل دے کہ اسم دے یلد فعل دے کہ اسم دے یعنی په قل هو الله احد کې زمونږ دغه یو کال چې کومې ماشومان یې په پرده کې ناست نو څوک به غلطېدې څوک به ټیک کېدې په دې طریقه باندې صحیح اجرا د دې قواعدو په دې مدرسو کې نافظول غواړي. او زما په دې نظر مدارس علماو ته درخواست هم دا دی چې په کومه مدرسه کې ښه کار کېږي یو میټ نور راغله نو بس کومه چې ما په دې دیر کې د سکري دورو کې تللی وم نو د دې دیر د علماو هغه جذبات ما واورېد نو د علماو په کې دا مطالبې وي چې نظم المدارس سالانه یو دوره کوي خو موږ نه لیدل یعنې دا یې مطلب نه و چې دا علما دې بار بار راشي ویوی لکه څنګه چې کال 12 میاشتې شعبه یې خدمت متحرکه ده لکه څنګه چې کال 12 میاشتې کې جې ایوب متحرک دی نو په کار دا ده چې دا نظم المدارس د سالانه پروګرامونو باندې انحصار نه کوي دی د امدادګار یو شیډول خاکه ورکړي. نو زما ذهن دلته یوه خبره ده چې زه به مولانا شاه حسین صاحب ته وایم چې زموږ په دې صوبه کې داسې مدرسې شته چې د هغې د تکرار نظام ډېر ښایسته دی داسې مدرسې شته چې د هغې د مطالعې نظام ډېر ښایسته دی داسې مدرسې شته چې د هغې تربیتي نظام ډېر معیاري دی دی د محنتو کې یو خاکه دې مرتب کړي او هغه خاکه دې په دې خپلو منبر مدارسو ټولو باندې لازم کړي چې تاسو په دې طریقه باندې د خپلو طالب علمانو تربیت کوئ په یو تربیتي نظام کې متفق شي او هغه خاطر په ټوله صوبه کې لاګو کې چې تاسو بر تکرار دورانیه دومره د مطالعې دورانیه به دومره د حاضرۍ سیستم بمداري نو ان شاء الله چې زمونږ د نظم المدارس شعبه به کال 12 میاشتې فعاله او د دې خلکو سره د تسلیم سیوا شي
الله تعالی دې موږ له صحیح درس کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا